نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تاسو کړو چې بعض خلک د اودس نه پس بره وګوري اسمان طرف ته او چند کلمات وی خلق وزي او سره ګوته هم اوچتای. نو د دې عمل په شریعت کې څه ثبوت شته اور کنه؟ حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای، حاشیه الطحطاوی کې هم دا روایت شته، ابو داود شریف کې هم شته، ما منكم من احد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله، وفي رواية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخلها من أي باب شاء. نبی علیہ السلام فرمایل کم سړی چې اودسو کې د تاسو نه او ښه طریقې سره اودسو کړي او بیا دا دعا وایي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، یا دا بل دعا وای، نو د پاره د جنت اتوانه دروازې کلو کړي شي. په کومه دروازه چې هم دا ننوتل غواړي د ته اختیار دی بطور تعظیم. نو ډېر مختصر عمل دی خو لیکن اجر اور بدله په انتهایی لوی ده. نو دا مسنون دی د اودس نه پس داسې کلمات ویل دا مسنون دی. دک شان په ابو داود شریف کې هم روایت شته، روایت ټوکړه ده فاحسن الوضوء چې ښه طریقې سره انسان اودس وکړي ثم رفع نظره الى السماء او د اودس کولو نه پس بیا انسان بره اسمان طرف ته وګوري. نو حدیث کې دا ذکر شته چې د اودس نه پس اسمان طرف ته کتل او دغه دعا ویل د دې تذکره شته ثابت دي. اوس یو کس ویل چې کو چرته انسان په مسجد کې دننه اودس کوي او بره په چت وي دته اسمان نخ کاری او دا بره وګوري نو ته اسمان نخ کاری چت وي بره، نو آیا بیا دا فضیلت حاصلېږي او کنه؟ زموږ علما فرمای نفس برکتو سره او د دعا ویلو سره هم دا فضیلت حاصلېږي، ځکه دا انسان د سر نه چې کومه برخه لا ده د معنی د اسمان اطلاق کیږي، لہذا برکتو سره دا فضیلت حاصلېږي. علامه شامی دا دعا هم نقل کړی دا د اودس نه پس اللهم اجعلني من التوابین واجعلني من المتطهرین. فمنیت المصلی کې دا دعا هم نقل ده، وان یقول بعد فراغه اودس نه فارغ شنو بیا به دا دعا وي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واشهد ان محمدا عبدك ورسولك ناظرا الى السماء. دا دعا چې وینو اسمان طرف ته وګوري، اسمان ته کتل د اودس نه پس دا د حدیث نه ثابت دي او دغه دعاګانې ذکر شوې. البته د اسمان ته کتو په وخت کې دا ګوته اوچتول نو دا چرته په یو حدیث کې هم ذکر نشته، یو روایت کې هم ذکر نشته. البته د فقه حنفی او مستند کتاب دی حاشیه الطحطاوی المراقی، هغې کې صرف تذکره شته. هی لیکلی دی ذکر الغزنوی رحمه الله انه یشیر بسبابته حین النظر الى السماء، چې کله دا دعا وې د اودس نه پس نو اسمان ته به هم ګورې او اسمان طرف ته به په ګوتې سره اشاره هم کې. نو د دې عبارت په وجه باندې زموږ علما فرمای چې دا ګوته اوچتول دا خو به سنت نه ګڼي ځکه چې حدیث نه ثابت نه دی. البته کو کم خلق دا ګوته اوچتای نو د بن نوری د فتوی مطابق ودا انسان به منکه هم نه، ځکه فقهاو کې یو معتبر شخصیت د دې تذکره کړی ده، لہذا کو څوک ګوته اوچتای نو د دې عبارت مطابق گنجائش تا، خو لیکن سنت په نه غني ضروری به نه غني. کوچتا څوک ګوته اوچت نه کی نو بده وجه باندې دا قابل ملامت هم نه دی چې ته په ملامت کی. والسلام.